بسم الله الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اسلام حکم دی څه احسان بدل احسان علاوه بل څه نشي کېدلی. افغانستان اسلامی ملک دی، پاکستان اسلامی ملک دی. یو طرف ته د پیغمبر کلمه یایي، بل طرف ته د پیغمبر کلمه یایي. یو داسې وخت وو چې افغانستان باندې ډېر بد وخت وو، بد حالات وو. دوی کار ډېر وکړلي، دوی مو ملک ته راغلل، پاکستان ته راغلل، مو حکومت سپورټ کړل، مو عوامو سپورټ کړل، دوی سره هر قسم ته همدردي وکړله. نو موږ دغه ته خوشاله وو چې افغانستان کې اسلامي امارات حکومت راغلو، دا به مو سپورټ وکي، مو بشاته ودرېږي، مو سبب دوی مرګلتیا وکي، مو سبب تعاون وکي. مګر بدقسمتۍ سره زنه خبر څو ویلي دوی 2000 انډیا طرف ته څنګه مو ازلی دښمن دي، هغه طرف ته دوی ویلي لاړل. نن خو انډیا مو دښمن دي، تخمه دښمن نه ته مو اسلامي ملکی په کور دا دي چې ته پاکستان سپورټ کې ویلي یو. خو هغه احسان چې تو سره پاکستان کړي وو، عوامو کړي وو، حکومت کړي وو، ته دالته وساتای شولې او ته غرونه خلکو حواله کړل، کورونه دته حواله کړل. په کور دی هغه بدل کې تو مو سره اندسي احسان کړي وای. بے ګناه دي مو پوجیان څو واري شهیدان کړل. وغه ورځي په هر تاریخ باندې حکومت وکیا وشوه. دو کام ته ونه و چې 16 کسان بے ګناه تاسو مو شهیدان کړل او بیا مو په هرا په کولو خوشاله وي ور باندې. نه هغه د اعمال کې پاکستان مجبور شولو چې خپل دفاع حق اسلام هر شو ته ور کړی دی. څنګه به خپل ځان دفاع کوي. پاکستان پاتېدلو خامخای نه افغانستان باندې نور ځای باندې د کابل باندې نور شهر باندې بقاعده وکړه، جوابي حمله وکړه. نه هغه د عمل کې مو خپل سوچ دسیو چې په کار د طالبانو بسواله کړي وای. دوی مزید حمله په پاکستان باندې نه وای کړی، بس یو رد عمل او هغه رد عمل انجام انداو چې جواب ورکړی نه وای. نه یقینا عوام بچا کړ راول، هغه جذبات بچا کړ راول، لہذا هغه جذباتو بدلی کې دوی په کار د خاموشي اختیار کړی وای. خو دوی خاموشي اختیار نه کړه، بدقسمتۍ سره پرون مخام دوی مو سرحدات باندې اټیک شروع کړلو، حمله وکړلې. سب درته وای دوه ملکونه اسلامي ملکونه یا د لکه څنګه په خبره او کډوا د کلمه یایي دا وخت کې دوه ملکو ته څه کول پکور دي؟ مو خپل سوچ خود سي دي چې دواړه اسلامي ملکونه دي، په کار دا دي چې سرحدات مو شریک دي، مذهبي اشتراک مشته. زه خپل د سي ایم چې صبر او تحمل مظاهرات وشي دا ډیره بهتره وي او د مذاکراتو میسته کدوې روشي دا ډیره بهتره وي. او هغه دهشتګرد خو هغه فتنه الخوارج دي یا فتنه الهند دي. ها په کار دی افغانستان اسلامی امارات خپل الکینه وبسي، چونکه هغه دهشتګرد دي، هغه مودیخ نه دي، هغه د مودیخمانی مو په خلاف استعمالوي. نو کچيري دوی دا اقدام وکړلو نه پاکستان حکومت خو اندازه د سي دي بلکې یقین مند سي دي سمغام در دي دي افغانستان رونو سره، افغانستان عوام سره مغا نیک خواهشات دي، مغا پر امن زندگی غوي ته مو غواړو لکه څنګه مخکې مو ته غوښتي دي. خو یغه حاصلولې پاره بو اسلامی امارات والا فتنه الخوارج بالری کوي او فتنه الهند حکم دي دا بالری کوي، دا د شتګر بالری کوي، دا بخپل ون کې ملتان کې نستی. نو دا یو بهترین هغه دی چې دوی دا لري کې وردو طرفونه صبر او تحمل مظاهره وشي، مذاکرات وشي، قبایلو لیول باندې کینی جرګي وشي او د جنگ بندي د مزید باندې شي. ویلې چې به ګناه سلیوي په کور دی چې بادشي ځای نشي.